بسم الله الرحمن الرحیم. روایت ته چې محبوب علیه السلام مبارک یو ځل د خپل صحابه کرامو سره وتلو، نو جانان مبارک د خپل یارانو نه تپوس کوي، ورته فرمای اے زما صحابو، تاسو په کوم حالت کې سبا کو؟ نو صحابه ته عرض کوي اے د الله حبیبه، مونږ په داسې حالت کې سبا کو چې مونږ ایمان راوړې په الله تبارک وتعالی باندې. فقال بیا محبوب علیه السلام مبارک ورته فرمای وما علامت ایمانکم، څه علامت دی څه نښه ده ستاسو د ایمان چې تاسو وویل چې مونږ په رب العزال باندې ایمان راوړی، د دې څه نښه شته څه علامې شته که نشته؟ قالو صحابه ورته فرمای نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء ونرضى بالقضاء. اے د الله رسوله، اے محبوب علیه السلام مبارک، زمونږ د ایمان نښه او نشانه علامه هغه دا ده چې نصبر على البلاء، مونږ د چې کوم مصیبتونه په مونږ باندې راځي په هغې باندې صبر کوو او مونږه شکریا ادا کوو د فراخۍ په حالت کې، او مونږ د رب العزال چې کومه فیصله ده په هغې باندې خوشحاله یو. یعنې رب العزال چې مونږ ته څه رارسوي، که ښه وي او که بد وي، که خوشحالي وي که غم وي که راحت وي، هر یو څیز کې مونږ د رب العزال په دې فیصله باندې خوشحاله یو. چې کله صحابه کرامو دا عرض وکړو، محبوب علیه السلام ته د دې خبرې جواب ورکو، نو محبوب مې ورته فرمایي جواب ورکوي فقال علیه السلام اے انتم مؤمنون حقا، اے زما صحابو تاسو مؤمنان یې په حق سره، ورب الکعبه زما د په رب د کعبې باندې قسم وي چې تاسو مؤمنان یې. ځکه چې تاسو کومه نښه ذکر کړه نو دا د مؤمنانو نښه ده چې دی به صبر کوي په مصیبتونو باندې، د رب العزال شکریا به ادا کوي او د رب العزال په فیصلو باندې به خوشحاله وي. نو ای زما صحابو چې کله تاسو دا نښه ماته وړاندې کا، نو زما د په رب کعبه باندې قسم وي چې تاسو په حق سره مؤمنان یې. بیا فرمای چې رب العزال بعضې انبیاو ته وحی کړې ده او ورته ویلي دي من لقیني ويحبني ادخلته جنتي. فرمای چې رب العزال فرمایلی دي چې څوک ما سره ملاقات کوي ويحبني و ما سره محبت ساتي، ادخلته جنتي، زه به هغه خپل جنت ته داخل کم. بیا مخته فرمای ومن لقیني وهو يخافني، هر هغه څوک چې ما سره ملاقات وکړي په داسې حالت کې چې هغه زما نه یریږي، یعنې د هغه په زړه کې خشیت الهي موجود وي، په داسې حالت کې ما سره ملاقات وکړي، نو رب العزال فرمایي چې زه به دا د جهنم د اور نه یو طرف ته کم. ومن لقیني وهو یستحیي مني، او څوک چې ما سره ملاقات وکړي په داسې حالت کې چې وهو یستحیي، دا انسان زمانه حیا کوي، مني زمانه انسیت الحفظة ذنوبه، رب العزال فرمایي چې زه به د کرامن کاتبین نه د دوی دا ګناهونه هیر کړم. یعنې دې بنده چې کوم ګناهونه کړي دي دا به زه د کرامن کاتبین نه هیر کړم، ځکه دا بنده زمانه حیا کوي. نو دا د ایمان نښه وه چې محبوب علیه السلام تا خپلو صحابو دا ذکر کا چې ای محبوب علیه السلام زمونږ د ایمان دا نښه ده چې مونږ صبر کوو په مصیبتونو باندې، شکریا ادا کوو او د رب العزال په فیصلو باندې مونږه خوشحاله یو.